نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمای الترغیب والترهیب، دا حدیث یو مجموعه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک یو حدیث دی پکې حضور مبارک صحابو ته فرمای، روایت ته دا ابو ذر غفاری نه رضی الله عنه چې په نبی علیہ السلام مبارک باندې ډیر ګران ډیر محبت اور سره پیغمبر علیہ السلام ابو ذر غفاری سره رښتونه صحابي هغه مبارک فرمای نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کو فرمایل په بنی اسرائیل کې یو عابد عبادت گزارو شپیت کالا دغه عابد په خپل بیٹک او په حجره کې دننه عبادت کړیو، ریاضات عبادات الہ العالمین سره یو تعلق شپیت کالا مسلسل دغه انسان الہ العالمین عبادت. او بیا حضور مبارک فرمایي چې دا د خپل حجره او بیٹک نه یو ورځ را بهر شو، بهر دنیا ته راووته. حضور مبارک صحابو ته فرمایي چې یو حسینه او جمیله په یو زنانه باندې نظر پرې واته او هغه زنانه حسن په د باندې اثر انداز شو، په غالب شو، دا انسان هغه سره په زنا کې مبتلا شو. هغه نه پس دی نادم شو. نبی علیہ السلام فرمایي توبه یې ویستاوي چې بیا زه ذکر توایم چې دومره لږ څه شی وکړي الله تعالی په ډېر لږ څه باندې انسان ناراضي کیږي. خالی چې اخلاص وي پکې، دیکاوه نه الله رضای پکې، لږ دی خو په اخلاص باندې دی. نو دا انسان چې دی وی چې وخت په داسې راغی چې ناست دی او دوه روټۍ دي ورسره او دی روټۍ خوري، یو سائل راغی، یو فقیر راغی، دا یاد لري ګوره دا ورکړه نه ورکړه په دې کې ډېر پاور دی، دا یاد لري. که حضور مبارک د چشي په بابت کې داسې فرمایلی کنه چې په دغه شی باندې الله غصه سړیږي، غصه چې خدای پاک ورته غصه او غصه یې سړ شي. نبی علیہ السلام مبارک فرمای هغه ورکړه او صدقه ده. د څه شی وکړه؟ دا روټۍ یو سائل لا ورکړه، بیا غورته وی چر دا ما د پاره کما دا نور ایم سائل لا ورکړه، الله رضا د پاره هغه بیا لاړ. بس کله چې د وفات شو بنی اسرائیل قصې پیغمبر علیہ السلام صحابه او ته عبرت په تور باندې کړی دي او مونږ تم یې چې وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج. نبی علیہ السلام فرمای په تور د عبرت باندې بنی اسرائیل قصې خلقو ته بیانوي. دغه صاحب چې کله وفات شو انتقال یې وشو وی چې الہ العالمین ادرا و نبی علیہ السلام فرمای ټول د شپېتو کلو عبادت یو طرف ته او بل طرف ته چې کوم یو ګناه وا هغه زنا وا چې کله سره یو بل مخامخ کړه الہ العالمین ورته فرمایل چې بشک شتا شپېته کال عبادت کړی دی خو دغه یو ګناه زنا زما په نس باندې ستا د شپېتو کلو په عبادت باندې زیاته ده. پس دا زیاته ده، دا ډیره ده، دومره سخت نافرمانی ده، نعوذ بالله. یو بے غیرتی ده او یو گناه ده، نافرمانی ده، زنا. بس دا ډیره ده. حضور علیہ السلام صحابو ته فرمایي چې دا انسان ډیر حیران او پریشان دی. خدای پاک اوس بس شي چې زما دغه یو ګناه ستا په نیز باندې شپېته کاله په عبادت باندې زیاته ده، دا بس شي الہ العالمین ورته فرمایي چې بخلای مې مغفرت مارته کړی دی. خدای پاک هغه څه شی دی چې ستا بخنه او مغفرت کړی دی ورته فرمایي چې هغه څه ستا ته یاد شي چې په دنیا کې تا مخې ته سائل ودرېده، یو روټۍ زما د رضا دپاره وله ورکړه، ستا په ګناهونو کې ټیک ده یو زنا ده او په ټولو ثوابونو باندې لویه ده، خو ستا په نیکیو کې یو نیکي ده چې دغه ورکړه ده دا زما دومره خوښه ده چې دغه یو نیکي ده بیا په دغه زنا باندې غالبه ده. الله ورته فرمایي دغه یو نیکی ما ډیره خوښه ده. فرشتو د انسان روان کړي بس جنت ته یې داخل کړي زما د طرف.